الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى ووليه المرتضى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. عزتمند اوریدونکو مسلمانانو، دا الله پاک ډیر لوی فضل او رحم او کرم دی چې مونږ ته زندگی را نصیب کړه او رمضان مبارک زمون په زندګۍ کې بیا یو پیرا راوارد شو چې د هغې لومړۍ جمعه ده او ډېر لوی فضیلت او اهمیت والا میاشت ده چې هر مسلمان ته د هغې اهمیت هغه معلوم دی او مخصوص دی، مشاهد دی. د اسلام د پنځبیناو نه یوه چې کوم دی نو هغه روزه ده، کلمه توحید، ایمان، مونځ، روژه، حج، زکات. نو دا مونځ او روژه که دا غریبی او که مالداری خو دې باندې دا لازمي دي، او حج او زکات خو چې استطاعت کېږي په هغوی باندې دي. یو حدیث شریف کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نصیحت فرمایو، نو وی فرمایل فقد اضلکم شهر عظیم، په تاسو باندې راخوره شوله، اردو کې وی چا جانا کنه، تاسو باندې راخوره شوه یو لویه میاشت چې هغه د برکت والا میاشت ده او د غمخوارۍ میاشت ده. نو هسې خو په عربۍ کې د راتلو دپاره خلک وي د رمضان میاشت راله او د رجب میاشت راله، اتا یأتی اتیانن او جاء یجیء مجیئتن آن راتلل. خو دلته حدیث مبارک کې اول لټکې راغلی دي، یعنی په تاسو باندې لکه څنګه چې دا ویلیت په کلي راخوره شي، مطلب دا دی که نه، دا سم پټ دي. په تاسو باندې یعنی آپ پر رمضان مبارک کی مہینہ چھا گئی، په تاسو باندې راخوره شوه. داسې دا نه چې وي راغله چې هر مسلمان ته بلکې کافر ته د دې پته لګي چې کومه میاشت راله، رمضان. افوا بیا وی چې شهر عظیم الویه میاشت او مبارک برکت والا ده. نو نیکانو خلکو تم پته لګي چې د رمضان مبارک میاشت راله او بدانو تم پته لګي. خو نیکان خلق د رمضان مبارک برکاتو ته او انواراتو ته وګوري نو پته ورته لګي چې د رمضان میاشت راغله. او چې کله انوارات او برکات ختم شي نو نیکانو خلکو ته پته ولګي چې د رمضان مبارک میاشت لاړله. او بدان او فاجران فاسقان اگر چې مسلمانان وي دوی ته هم پته لګي چې میاشت د رمضان راله، خو دوی ته څنګه پته ولګي؟ د مشقت ته وجې نه چې سار پاڅېدل هم ورته ګران دي، سار مونځ نور کله نه که اوس روژې له پاڅو او د ماښامه پورې دا دومره مطلب دا دی لوګ او سند او جګړې پکې او مازغم کار نه کړي او نسوار هم نه دي څولي او شرط هم نه دي څکلي او ما دا هر چا خپل خپل میدان یې که نه.
نو بدانو تم پته ولګي ګناهګارو تم چې د رمضان مبارک میاشت راله هغوی ته د مشقت سببونه او چې کله د رمضان مبارک میاشت تېره شي نو ته پته ولګي چې تېره شوه هغه مشقت پرې نه ختم شي تکلیف نو دې کې الله پاک د مؤمن مسلمان لپاره ډېر لوی خیر او برکت کړی دی چې رزق هم سیوا کېږي او عبادت هم سیوا کېږي رمضان کې او که رمضان مبارک کې چې کومه فلسفه ده چې تاسو کې تقوا راشي بیا د تقوا ډېر فضایل او مطلب دا دی فواید دي پیدې دي د دنیا او د آخرت په اعتبار سره نو ځکه تقوا راغله نو بس بیا خو مزیدي او د څه نه څه کوشش شروع کو په رمضان مبارک کې د عبادت او د ګناهونو نه ځان ساتلو نو ویلا یولس میاشتې خدای پاک بیا دې په هغه ترتیب باندې ساتي ها نو کم از کم الله پاک دې زمون پزونو درهم توجه فرمایي چې زمون د زړونو سم شي د ګناهونو نه ځان ساتو او نیکه طرف ته توجه وکړو د تهجد پابندي وکړو د تلاوت پابندي وکړو د ذکر پابندي وکړو د ګناهونو نه ځان ساتو نو داسې ان شاء الله بل رمضان راشي بل رمضان راشي بل رمضان راشي نو الله پاک زمون عمرونه برکت والا او د برکت سره او د خیر عافیت سره برکت سره وګد کی نو داسې وخت راشي چې ان شاء الله چې زمون با ټول عمر بیا د رمضان په شان تیریږي ان دا یولس میاشتې د رمضان مبارک نه علاوه دا عبادت کې به زمون بدلیږي ان شاء الله تعالی نو په حدیث مبارکو کې د رمضان شریف ډېر لوی فضیلت راغلی دی د ابو هريره رضی الله عنه حدیث مبارک کې چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي كل عمل ابن آدم له بني آدم چې کوم عبادت کوي نو دا د ده لپاره دی الا الصوم علاوه د روژې نه فانه لي چې دا صرف زما لپاره ده وانا اجزي به اور دې مطلب زه په خپل ورکوم یا یو حدیث مبارک کې راځي بل توجی وانا اجزا زب په بدله کې دته میلاویږم زما دیدار زما رضا زما د رضا محل جنت دا ټول ارته چې خدای پاک تاسو کو به طرف تاسو دروږي دومره لوی فضیلت دی او فرمایي چې وصيام جنتون دا روزه چې دنه دا ډال دی ها د دوزخ د پاره پرې ته د دوزخ نه بچيږي د نفس د فریبونو مکیدونو نه بچيږي او د ګناہوں د پاره په دې څه د ګناہوں نه سکیږي تاسو کې تقویت حاصلېږي او مطلب دا دی قوي کېږي نو فاذا كان يوم صوم احدكم کله چې وي د چا روزي نو پر روزه کې دی فلا يرقص غړي وړي خبري به حیاي غلطي افلتي د ګناہوں خبري دي نه کوي ها چې چا روزي ان څنګه چې فرض کړه خوراک کا جمان روزه ده نو داسې مطلب دا دی د ګناہوں نه روزه پکار ده دا خو په دې امت د خدای پاک ډېر لوی رحم دی په خوا په 24 غنټې روزه وا او د چا روزه چې بس مطلب دا دی وډه بشي بیا برافاشه روزه بابا یو صحابي زمیندارو روزګار کړو راغې کړو او دومره غربت چې کور کې سينو نو خزي وی چې ورګه چرته ګورم چې تعالی راولم اځي واپس راتلې سکړې و شو چې رايخه کنه بیا روزه شروع وا یو د بشو ریخ بشوي د شپې په کې دا نه چې ګنه ټول شپه په خوراک کې کار کوي بلکې صرف خوراک کا جایز او بیبي ته ورتل ناروا و بیا نه چې راپاسې کو نو بیا په خوراک نشو کولای روزه بیا شروع وا ترکه پورې به یو خوراک کا جایز نو سار بیا روزه شروع شو دا غنه سباله ماسپهین ټیم کې هغه بیا زمیندار او غریب نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته فریاد وکړو څوک دغه شان د نور صحابه کرام څوک بیهوش شو بیا الله پاک آیت نازل کو چې ثم اتم الصيام الى الليل تاسو د سحرین واخلې تر د روزه مطلب دا دی د کولاول پوری ماخامه پوری بس روزه ده ها دینه پس کو خوراک کوي کڅا کوي کوم دکېږي او کټول پیسې کار کوي ها نو د څنګه خوراک کا نور خبرو نه روزه پکار ده نو تاسو په غیبت توغلې ګناونه
او بے حیاي قتل اوریدل ویل دا مکوي ولا يسخط مپکې چغې وخی ها پروژه کې اکثر داخله چغې وي کنه د شپې کله ورځې نه وي د شپې چغې وي په روز کې ګرځي را ګرځي نو څنګه د ورځې روزه ده میاشت د رمضان د ورځې نه د شپې ده کنه څنګه ورځ برکت او حرمت والده ده شپه برکت او حرمت والده نو څه چا سره شور زوګ مکوا فإن صابه احد او که د روزدار کنځلې کوي بدر دی ته وی تیز خبرو سره کوي او قاتله یو سره څوک جنگ کوي نو فليقل دې ته وی چې اني صائم ظهر جدار ما زرو جدار ما زرو جدار د شان سره دا نه کوي چې دی جواب ورکول مطلب دا دی جګړه کول سو چې مال تعالی جواب ورکول مناسب نه دي چې تعالی ستاسو کنزلو یا د بدورتو یا د جنگ قتال ستر کم جواب درکم نو جواب چې ما د پاره مناسب نه دی خنه دی نو تاسو سره جګړه نه کوم او نه سبا دی ردی وینم والذي نفس محمد بيده حدیث شریف کې راځي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم قسم کړو چې قسم دې په هغه ذات کې د زما روح د هغه په قبضه کې لخلوق فم الصائم روزدار د خولې دا بوی چې دی د مېدې غبرات یا غبط لګي په ظاهر کې انسان ته او اطيب عند الله من ريح المسك دا روزدار د خولې دا بوی د مشکو نه خدای پاک وی زیات کم دین محبوب دی او خوښ دی ها او بیا فرمایي للصائم فرحتان يفرحهما د روزدار د لپاره دوه خوشالۍ دي چې به هغه حاصلې دنیا کې نقد دي اذا افطر کله چې درو جماعتین فرح بفطره ندرو جماعتي په ماتولو دروځي په ماتولو دي سکیږي دته خوشالي حاصلېږي ها واذا لقي ربه کله چې د خدای پاک سره ملوشي نو فرح بصومه یا فرح بلقائه التبد روزدار اکرام کیږي ملاقات کیږي دې په دې خپل روزه او د خدای په ملاقات په دې باندې بدی شي خوشاله شي ها او بل حدیث شریف کې راځي چې د هر بنی آدم عمل دو چند کیږي حتی چې لستندا نواله تر 200 چند پورې خروجی مبارک دې حساب کتاب نه دی چې وسو چند یا لستندا دې حساب اچاته نه معلوم د خدای پاک نه چې پروژه باندې وسمه ملوي ها د هر بنی آدم عمل خدای پاک وی سیواږي تر 200 چند پورې نه 200 چند پورې او د روزدار څوک چې روزنی سی او د روزې د آداب او خیال ساتي دا اصل کې روزدار دی کنه نو د دت څومره ثواب دی هغه په دنیا کې مخلوق ته هغه نه دی معلوم چې په روزه باندې بسم علاجي ها او بیا حدیث شریف کې راځي یدا او شهوته و طعامه من اجلی اذا زکه چې په دروجی د وزن د خپل شهوت او خپل خوراک او بل حدیث کې راځي خپل بیبي دا زما د وجنه چې کوم دی پرې خودي دي او د هغې نه پرهیز کړی ها او در لپاره به خوشاله وي یو په دنیا کې د روزماتي په ټیم کې او بل په آخرت کې چې وفرحه عند لقاء ربه بل ځکه راغلی چې فرحه بصومه او بل حدیث کې رااله چې د خدای پاک سره د ملاقات کوي نو د دته په دغه وخت کې څه حاصلېږي خوشحالي حاصلېږي ها او یو حدیث شریف کې راځي چې د قیامت په ورځ یو سړی راشي کنه د خلکو حقونه یې د قیامت په ورځ یو سړی راشي مسلمان په د مور حق دی په د ورور حق دی په د خور حق دی او په د ملګری حق دی د گاونډي حق دی چې هغه نه دی ادا کړي د دکاندار قرضونه به پاتې شي د بل چا قرضونه مرزونه هغه نه دی ادا کړي نو ګورو با چې په آخرت کې د سره نیکي شته او نشته نو په آخرت کې بردن نیکي اخلي او د چا چې حقونه دي د چا خلاف چې مطلب دا دی غیبت کړي دا پکې دي چې دا به چاته کنزل کړي چا باندې بوختان لګولي او دې معاف شي نه بیا هغه د خپل حق نه معاف کړي ردنه به مون ځخلي غلبې ورکړي د بروجو د زکات اخلي غلبې ورکړي د ذکر اذکار تلاوت اخلي غلبې ورکړي
حتی که د سره نیکی نه نو بیا د بل سړي ګناونه به در پاسه راچی خو صرف روزه یو داسې عمل دی چې دا به خدای پاک د په حقونو کې نه ورکوي. ها څومره لوی خبره ده. تاسو خیال دی که نه حدیث شریف ته چې یو ګناهګار سړی چې په هغه د خلکو حقونه د قیامت په ورځ دی راشي نو د قیامت په ورځ به دغه حقدار سړي له خدای پاک د نیکۍ ورکوي. ذکر تلاوت مونځ وغیره دا به له پکې ورکوي چې د نیکۍ نه د هغې حقدار سړي ګناهونه به د پاسه بار کېږي. خو وی روژه نه. روژه یو داسې عبادت دی چې اگر په ده باندې د خلکو حقونه دي خو دا صرف او صرف د خدای پاک د رضا دپاره مونږ ته مخکې ووي چې د ثواب داسې دی چې مخلوق کې چاته نه دی معلوم، نه فرشتو ته نه انسانانو ته نه پیغمبرانو ته، صرف خدای پاک ته د روژې ثواب معلوم دی. ها نو روژه یو داسې عبادت دی چې په تا د ټولې دنیا ولې حقونه نه خو دا خدای پاک ستا په هغې حق کې نه ورکوي، بلکې الله پاک به د روژې په برکتو چې ځکه مې روژې نیولې قبولې شوي د ده حقونه د روژې د لحاظه په خپله ادا کړي. ها نو دا چې موږ ده معناګانې کړې وي وانا اجزي به وي د هر عمل ثواب سیوا کېږي د لسو نوالې تر 200 چنده پورې، خو روژه یو داسې عمل دی چې د دې ثواب بس نه دی معلوم چې دا څومره دی. خدای پاک وي زه به یې بدله ورکوم، بل معنی یې راوه چې اجزا به بدله کې به زه میلاوېږم. نو ده ته وایي دا توجیه ډېره بهتره ده چې اجزا به شي چې الله پاک ستا شو چې ته څه غواړې بیا د هغې اختیارات دې ټول وي. نو روژه یو داسې عبادت دی که نارینه وي که زنانه وي چې په ده د پردي حقونه وي نو د دې د برکته به خدای پاک د ده حقونه د هغې چې څه بدلوي جنت کې څه غواړي. لکه بل حدیث شریف کې راځي یو سړي باندې حقونه اراده یې وه چې کله مې وس وشو ور به یې کړم. یو خو دا دی چې سړي وس کېږي او نه یې ورکوي که نه، اراده یې وه یا یې وس کېدو او اراده یې وه چې سبا یې ورکړم بله ورځ به دې مړ شو مهلته ته میلاو نه شو. نو قیامت په ورځ به حقدار وي چې زما پې حقونه دي او که خو اراده وه چې دا ورکوم خدای پاک په علم کې نو خدای پاک به ورته وایي چې بره وګوره نه جنت کې به د ډېر ښکلې ښکلې محلونه وکړي. نو دې به وایي چې دا د چا دي وي دا چې د قیامت مطلب دا دی په چا باندې چا بدلي او دې نه هغه مات کې وانخلي نو بس دا به هغه ته میلاوېږي. نو دې به وایي چې بس دغه مال راکړه دته مې خپل حقونه معاف کړه. ها نو دغه شانتې روژه یو داسې عبادت دی چې د دې د برکته به ټول حقونه خدای پاک ستا ادا کړي او د دې د برکته به څه ته داخل کړي جنت ته. خو روژه چې د هغې د اصولو د پابندۍ خیال وساتي شي او چې روژهدار خو روژهداري که نه ایو ما ته ویلي ته روژی نه خورې نو د روژۍ تعریف په کار دی چې روژۍ څه ته وایي پوه شوې چې پخني او پستني دا روژۍ ده. او تاسو پسې د روژۍ پخې کوئ هغه سړي له غاښونه خوږوي او جامې خوږې سړی څه وکړي خبره پوهېږئ نو چې روژهدار روژهداري او روژې قبوله شوي او دا مسله من څو پېرې بیان کړه چې سړي کې ښکاره ګناه چې ده باندې د فسق او د فاسق اطلاق کېږي. لکه سړی دی پنسې ښکته کړي یا زنانه ده پنسې بره کړي ښځه پنسې ښکته ساتي سړي به بره ساتي یا سړی دی ګیره وړی یا ګیره خري انګریزي سړی دی که برس کټې ته جایز وي بیا خو پکې سره ایمان نشته او که نه جایزو ته نه وایي لکه سپوجي دی پولیس دی انګریزي سړی دی نو دی به استغفار وایي دا یو طریقه ده. نو صرف فرض ادا کېږي د هغې ثمرات او برکاتو نه محرومه کېږي. ها سړی حج له لاړو عمرې له لاړو او مطلب دا د انګریزي سره او ګیره برېتې خرېلي نو دی فاسق دی فاجر دی ښکاره ګناه ده پکې نو صرف فرض ادا کېږي. نو داسې روژهداري چې د روژې د اصولو خیال ساتي او دا روژهدار روژهداري نو د قیامت په ورځ د دې روژې دومره لوی ډېر برکات دي. ها او بل پته سمه ووي چې دا سکته یو بیماري د دې کې بنده بېهوش شي خو چې کله بنده مړ شي نو ده د خپې نه ټینګېږي داسې داسې پرېوځي یا ځوان پرېوځي یا یو خو چې دوی مړ نه وي دغه سکته بیماري دې راشي نو دې نه هم پته لګي خپې ته نیغي خو که فرض کا دغه نه هم چاته په اندازه نه کېږي نو دغه سکته بیمارۍ والا ته خلک شیشه نیسي داسې د شیشې د پاسه د هوا دې چې ساه اخلي مطلب دا دی ګوړه موله لوګې ولګېدو
هغه ګون تک جوړ شو نو خلک وې ګوندې دا سره او کنه نه جوړیږي نو مطلب دا دی پته ولګي چې دا سره مړ دی دا سکته بیماری ده کنه او دې یو علاج دا دی چې دا مریض بیا وای دی به ګرمای خو په سکه او په سکونه دی وای ها دا علاج به تام ده کوي یو شیم زکه تجربه کې راغی نو د سکته بیماری والے ته خلک شیشه نه دیداتي د څه لپاره چې دا معلومه شي چې دې مړ دی کې جمع دی د قشانتي د مسلمانانو لپاره د روزي د میاشت کې د شیشه ده خدای پاک ګوري چې د روزي کې دې مې روزه راوسته د روزه کې په دې کې څومره تقوا راځي څومره اخلاص راځي څومره خلک په هجري پری دي څومره خلک قرآن شروع کوي څومره خلک تهجد گزار جوړيږي څومره خلک د موسی پابنده ولا جوړيږي څومره خلک د نور د حقونو د ادایګۍ کوشش والا جوړيږي او د مور پلار د حقوق د ادا کولو کوشش والا جوړيږي او څومره خلک مطلب دا دې طرف ترازی تقوا په راځي دې روزي مثال پر دې شي د امت سره په دې سره فرقاوي ها نو کترس کا داسې وخت راغی چې روزي او بازارونه بیا هم آبادي هوټلې کولاوي فلمونه چلیږي سیډیانې ویسیارونه او داسې دونه او بیا هم د مور او پلار نافرمانۍ بیا هم چوري وغیره بیا سړی رور ضرور سره روغه نه کوي د روزې د خاطره چې خدای پاک را ناراضي شي ځکه داسې خلکو دپاره د خدای پاک د رضا دغه نشته پروا نه او سړی سود نه پرېږدي او بیا هم چې کوم دی نو نایانو دوکانونه آباد دي او نن سبا خیر نه وي ځان په خپله جامت کې یو دغه کوي او یو سړي کې تقوا نه راځي اخلاص نه راځي او هغه شان ګناهونه بس دا رمضان سره خدای پاک امت فرقاوي ها زنانو کې پرده راځي نه راځي مطلب دا رمضان مبارک کې څومره خلک بیان ماتي څومره خلک فلمونه پرېږدي څومره لکان تقوادار جوړ شي څومره ګناهګان توبهګار جوړ شي نو خدای پاک په دې سره دا امت ګوري په رمضان مبارک سره دا ګور یاد ساتي او دا د خطرې خبره ده که رمضان راځي او بیان په مونږ کې مطلب دا تقوا دین اخلاص او پرهیزګاري پابندي د دین او دینداري نه سیوا کېږي نو ګورې بیا شی خطرې طرف ته روان دی څنګه چې دغه سړی مړ دی چې شیشه ته ونیسله او دوم جوړ نه شو نو امت کې تقوا رانله اخلاص تفقه وغیره او مطلب دا دی چې دغه شانتې رمضان راغی او بس لاړو ښه هېڅ قسمه فرق د مسلمانانو په اعمالو اجتماعي انفرادي کې را نه ده نو بیا به کار څه کېږي بیا به امت تباه کېږي او خرابېږي به ښه الله پاک د عمل کولو توفیق راکړي